راځي چې نن د یو داسې لرغوني او خورا ژوندمن تمدن په اړه وغږیږو چې کیسه یې نو په قرآن کریم کې د یو ډیر ژورې عبرت په توګه راغلې ده. دا کیسه یوازې د ځواک او غرور نه ده، بلکې د دې هم ده چې کله یو قوم له حده واوړي نو پایله یې څه وي. قرآن کریم د دوی په اړه همدا وایي. فکر کوئ، هغوی شان قوم چې په نورو ملکونو کې نو پیدا شوي. دا آیت په خپله هر څه روښانه کوي نه؟ دا مونږ ته وایي چې مونږ د کوم عادي ملت په خبرې نه کوو، بلکې داسې یو قومو چې په خپل وخت کې یې په ځواک او تمدن کې هیڅ ساری نه درالو. نو راځئ چې کیسه له پیله شروع کړو او وګورو چې دا لوی ملت د عاد قوم په حقیقت کې څومره ځواکمند او پرمختللی وو. نو دا خلک څوک وو؟ دوی د حضرت نوح علیه السلام له څلورم نسل څخه وو او د خپل وخت یعنی شاوخت 2000 کاله قبل المیلاد تر ټولو ځواکمند ملت ګڼل کېده. دوی میاوزي په فزیکی توګه ډیر خښتلی او خوخلی وو، بلکې به حد شتمندي او یو ډیر پرمختللی تمدني هم درلو. دوی په یو سیمه کې اوسیدل چې الاحقاف نومیده، کوم چې هغه وخت یو شنه او سرسبزي دره وه، که څه هم نن سبا هغه سیمه یو خوکا او وچه دسته ده. د دوی د ځواک یو ترتلو لوی ثبوت د هغوی افسانوي پلازمینه وه چې ارمازات العماد یا د ستنو والا ارم په نام یادېده. دا ښار په خپلو لورو بې مثاله ستنو او حیرانون کې معماري مشهور و. او ترتلو جالبه خبره دا ده چې ځینې روایات وایي چې د دې ورک شوي ښار کندوالې په 980 کال کې د سپوږمکۍ له لارې بیا وموندل شوې. دا په خپله د دوی د تمدن د عظمت یو لوی ثبوت دی. خو د دې ټولو نعمتونو او ځواک سره د یو ډیره لایق غلطي وکړه. د نوح علیه السلام له طوفان وروسته د لومړي قوم وو چې د یو خدای له عبادت څخه یې مخ واړاوه او د ډبرو بتانو عبادت یې پیل کړه. دا د دې د کیسې د بدلون کې ټکی وو. او له همدې ځایه د کیسې اصلي ټکر پیش کیږي. کله چې یو پیغمبر د اعتراضي خو دوی په جواب کې څه کوي، په پوره غرور سره پیغام ردوي. نو الله تعالی دوی ته د دوی خپل قوم څخه یو استازي ورولېږي، یو ډیر شریف او نیک سړی چې حضرت هود علیه السلام نومیده، ترڅو دوی بیرته سمې لارې ته راولي. دلته تفسیر ته وګورئ. د حضرت هود علیه السلام پیغام څومره ساده او واضح و. یوازې د یو خدای عبادت کوئ، هغه ستاسو یوازې سیریاني معبود دی. خو د قوم ځواب یې څه و؟ وی له سپکاوي او غرور څخه ډک. دوی ویلي چې ته مونږ ته یو لیونی ښکارې او مونږ باور لرو چې ته درواغ وایي. د دې غرور او تکبر خپل اوټ ته ورسید. دی به په ډېرې بېباکي سره ویل څوک لومړ څخه په ځواک ډېر قوي دی. همدا یو پوښتنه شي چې دی په خپل ځواک څومره مغروره شوی وو او دا یې هیره کړی وو چې له دې پورته هم یو ځواک شته. حضرت هود علیه السلام هغې ته بیا خبرداري ورکاوه. د الهي عذاب په اړه یې ورته ویل، د نوح د طوفان کیسه یې ورپه یادوله، خو هیڅ ګټه یې نه کوله. دوی په خپل غرور کې دومره ډوب وو چې د دې خبرداریو اورېدو ته یې غوږ هم نه نیوه. ښه نه، نو کله چې خبرداریو هیڅ کار ونه کړه، نو بیا څه وشو؟ راځئ چې د هغې ورځې کیسه واورو چې د دوی لپاره یې عذاب راوړس. نو د پای پیل هنګه شو. لومړی په دوی باندې یو ډیره سخته 3 کاله وچکالي راغله. بیا د دوی هغه شنې او سرسبزه زمې کې په وچو دشتو بدلې شوې او ټول څاروي یې له منځه لاړل. او په پای کې همغه شتمن او ځواکمن خلک ناهیلي او بېوزله شول. کله چې وچکالي دریم کال ته ورسېده، دوی خپل 70 مشرانو مکې ته ولېږل چې د باران دعا وکړي. هلته الله تعالی دوی ته 3 براړې وښودلې، سپینا، سره او توره. او د دوی مشر کایل کومه یوه خوره کړه؟ هغه توره وریځ خوره کړه، ځکه فکر یې کاوه چې په هغې کې به ډېر باران وي. خو په هماغه شیبې له اسمان څخه یو غږ راغی چې تاسو خپله تباهي خوره کړه. او کله چې خلکو اهانه توره وریځ ولیده، نو خوشحالي یې پیل کړې. د فکر کاوه چې بس ژوګورونه راغله او اوس به باران وشي. خو دی په دې نه پوهېدل چې دا وریځ د باران نه بلکې د تباهۍ وریځ وه. او هغه څه و؟ یو پرله پسې ویجاړونکی طوفان چې پوره 8 درې یو دوام وکړو. هغه طوفان په خپله لاره کې هیڅ شی پرې نه هود. هر څه یې ویجاړ کړل. هیڅ زندي موجود ترې بچ نه شو.
یوځې حضرت هود علیه السلام او د هغه مومن پیروانو وو چې الله تعالی وژغورل. پاتې ټول قوم او د دوی تمدن لمنځه لاړ. نو دا یوازې یو تاریخي کیسه نه دی، دا یو کیسه ده چې ډېر مهم درسونه پکې نغښتي دي. د ټولو مهم درسونه یې یاده دي. لومړی دا چې هر څومره جاګ او شتمنیا هم وي دا د امنیت ضمانت نه دي. دویم، غرور او خبرداریو ته غوږ نه نیول د تباهی لامل ګرځي. دریم، هر نعمت چې ورسره ناشکري وشي بیرته اخیستل کېدی شي. او په پای کې دا کیسه موږ ته د انساني ځواک په وړاندې د الهي قدرت یادونه کوي. په حقیقت کې قرآن کریم همدا کیسې ځکه بیانوي چې راتلونکي نسلونه د تیرو خلکو له تیروتنو څخه زده کړه وکړي. او په پای کې دا یو پوښتنه پاتې کیږي کې د تاریخ تر ټولو ستر ځواکانه هم د غرور له امله له منځه تللی شي، نو د ننني نړۍ په لاره کې په دې کیسې کې څه درس دی؟ دا یو پوښتنه دی چې موږ ټول باید پرې فکر وکړو.